قربانی دا واجب ده. ځکه الله تبارک وتعالی په قرآن کې فرمایي فصلی لربک وانحر، مونځ هم د خپل رب دپاره کوه او قرباني هم د خپل رب دپاره کوه. په دې آیت مبارکه کې امر دی او امر دپاره د وجوب راځي. او عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنهما هم د دې آیت مبارکه په تفسیر کې لیکلي دي، وایي دا آیت په باره د قربانۍ کې دی. یو دا دویم دا چې عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنهما روایت دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مدینه منوره کې 12 کاله پاتې شو او په دې 12 کاله کې داسې یو کال نه دی تیر شوی چې پای کې نبی علیہ السلام قرباني نه کړي. په دې 12 کاله کې مسلسل نبی علیہ السلام هر کال څه کړي دا قرباني کړي دا. نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام همیشګيري په یو عمل باندې دا هم دلیل د وجوب دی.